سرور صاحب دا څه رقم خبره ده، څه رقم بحث دی دا چې دا بحث ورشو موږ اشرف غني دا خبره کوي، فلانکي دا خبره کوي، دانش پریکړه کوي، کمیسیون دلته بیخي ورک دی، دا پریکړه بل څوک کوي. نو د انتخابات د کمیسیون کوي که بل څوک کوي؟ ځواک صاحب مخکې ما خپل خبر کې همدغه اشاره وکړه چې کمبود د ظرفیت یا د ظرفیت نشتوالی هغه باعث د دغه ټولو ستونزه ده. او نن که حکومت په دې کار کې مداخله کوي، که د ولسمشر دوهم مرستیال په دې شکل باندې مداخلې کوي، یعنې عملاً ټول خپله پروسه په خپل لاس کې اخیستې ده. اصلا کمیسیون د ولسمشر د دوهم مرستیال په دفتر کې ده، هغه د مختبې دا ټول د کمیسیون د ضعف عوامل دي. متاسفانه هغه کمیسیون ضعیفه ده او اصل د دوهم مرستیال په دفتر کې کېږي. یو خبر یو گزارش په دې رسنیو کې تاویږي چې حکومت غواړي په اصطلاح کاندیدان فلټر کړي، څه چې د حکومت خوښي هغه به ورځي کاندیداتورۍ ته، څوک چې نه هغه به پاتې کېږي. زه به وایم په دې کمیسیون سره نو بیا خو دا کار کېدونکی ده. زه اول دا فکر کوم چې حکومت په داخل کې خپله یعنې کوم حکومت کاندیدان فلټروي، که دا سره واضح کړو. دا اوس که تاسو فکر کوئ چې هر کاندیدان فلټر کړي، بس دا خو دې خوا ته خو سپېدار هم دي که نه، هغوی خو هم په دې کمیسیونو کې خپل غړي لري. عملاً مخکې رشید صاحب ته اشاره وکړه چې څو تعداد کسان د هغوی تر حمایت لاندې دي، کوم کسان دي چې هغه مستقیم د هغوی څخه نمایندګي کوي هلته. یعنې تاسو فکر کوئ چې هغه کسان ورته بیکاره ناست وي، هغوی به خپل کسان نه حمایت کوي. د هغه په څنګ کې ځینې نور کسان دي چې هغه نه لارک سره دي، نه سپېدار سره دي، هغوی په کمیسیونو باندې خپل نفوذ لري. که سپېدار چنار سره توافق وکړي، که دا سره توافق وکړي، خو که توافق که دوی کولی موږ به 4 کاله داسې وضعیت نه درلودی. د دوی توافق اصلا یو ناممکنه خبر ده، په دې باندې توافق اصلا هېڅ کېدونکی نه ده. که داسې فرض احتمال وګڼو چې دوی توافق پکې وکړي، دلته ځینې نور بیروني فاکتورونه دي، ځینې نور کسان دي، ځینې نور څیرې دي چې هغه نه ارګ سر دي نه سپېدار سر دي، اما په کمیسیونو کې هغوی خپل ملاحظې لري، نور ډېر وسایل امکانات لري. ارګ اوس که دغسې فرضاً د فلټر دپاره کار وکړي، یا وارې به و چې ولي سروري کاندید دی لیکن دا غیر قانوني وسله لري، ستره محکمه به دا خبره وکړي، یا بله مرجع به وکړي چې که هر څوک دی. یعنې دا ټول عوامل د دې ښیي چې یعنې امکان د مداخلې شته. امکان د مداخلې داسې نه ده چې موږ دا فکر کړو چې تېرې کمیسیونو کې حکومتونو هڅه نه کوي چې مداخله وکړي، اما هغه کمیسیونو کې حد اقل که نور هېڅ څه نه وه، دغه جوهر لږ ذره پکې ډېر قوي و چې هغوی دغه د مداخلې حق یې ډېر چاته نه ورکوه. مثلا ډېر واضح اسناد اوس موجود دي، د تېرو انتخاباتو ورسې ویډیوګانې تاسې وګورئ، د هغو د رئیسانو هغه پرس کنفرانسونه وګورئ، د هغو د رئیسانو هغه موقفونه تاسې وګورئ چې مختلفې درلوده، کړنې دا اوس د ټولو کمیسیونونو هلته وجود لري، هغه تاسې وګورئ. په داسې حد باندې، په داسې شکل باندې هغوی د حکومت تر تاثیر لاندې نه وه. او د ولسمشر دوهم مرستیال موضوع دا ډېره واضح ده، په رسنیو کې په دې باندې راپورونه راغلي دي، په دې باندې اسناد نشر شوي دي، ګزارشونه ورکړل شوي دي چې د ولسمشر دوهم مرستیال په کوم حد په دې کې مداخلې کوي. راځو د حوزوي ټاکنو مسله ته. حوزوي ټاکنې باید ترسره شوي وای، یعنې حکومت که اوس ادعا کوي چې دوی د ولسوالۍ په سطح انتخابات کوي، دوی د رای ورکوونکو لیست جوړوي، دا د حوزوي ټاکنو لپاره ډېر غټ عمده کارونه دي چې ترسره کیږي. نور د حوزوي ټاکنو لپاره ډېر زیات کار نه ده پاتې. که واقعا حکومت غواړي چې حوزوي ټاکنې ترسره شي، زه د کمیسیون نوم ځکه نه اخلم چې کمیسیون عملاً وجود نه لري. که حکومت غواړي دا کار وکړي، دوی ډېر زیات یعنې کار دا اوس یعنې د حکومت ده چې انتخابات کوي، کمیسیون نه، یعنې څه شی نه دي پکې پاتې. مثلا یو تصمیم راځي کمیسیون یې نیسي، وروسته چې هغه تصمیم پسې پلټوي، هغه دا ده چې یو په یو کمیشنران لیدل شوي دي، د ولسمشر دوهم مرستیال غوښتلي دي، ورته ویل دي چې خپل رئیس تاسې عزل کړي، او دویم راځي سبا هغه عزلوي. بله ورځ راځي چې په کاپي د تذکره باندې تاسو ټیکر ولګوئ، دا خبره چا ورته کړې؟ دا حکومت ورته کړې. بله ورځ بیرته راځي چې نه مې لګوئ، دا خبره چا کړې؟ دا بیا حکومت ورته کړې. یعنې عملاً کمیسیون په څه چې ښه کېږي که بد کېږي حکومت یې کوي. متاسفانه د دوی د ضعف له وجې نه حکومت په دې کې مداخله کوي. اما جالبه دا ده چې دغه مداخله د حکومت کې هم داسې نه ده چې حکومت په داخل کې دومره نظم ولري، دومره منظم اوسي او اجنډا ولري د انتخابات لپاره چې هغه راسي دا مداخله وکړي. په حکومت کې ځینې څیرې د خپلو هغه شخصي یا نهایت د خپل حزبي اهدافو لپاره هغوی دغسې ستاسو د خبر نه خو داسې ښکاري، او ناصر صاحب چې خبره وکړله چې رئیس جمهور په دې کې بې اختیاره دی که بې تفاوته دی، نو ځکه ټول کارونه دانش کوي، دا مداخله کیږي، کار څه کیږي دا دانش کوي، او بیا سپیدار مداخله کوي. نو دغه اوس دا رئیس جمهور بیا دلته د هغه رول، د هغه نقش بې وسې دی، او که نه دا خبره پرېږدي چې همداسې شي.
زه فکر کوم رئیس جمهور ډیر زیات غواړي چې په دغه مسله کې ځان بېطرفه وساتي یا د حقیقت ځان بېطرفه وښیي یا وایي چې زه د انتخاباتو په قضیه کې زه مداخله نه لرم په هغه شکل. بېطرفه څنګه بېطرفه ده چې راځم هم دې د کمیسیون غونډې پارک کې راغواړي دې ته راځم دې ته حتی رئیس جمهور خپله دغه غونډې یو مثال ورکړی دی چې زه کله دوی سره ګورم ما په مجموعه کې له دوی سره کتلي مثلا د سفیران په مقابل کې له دوی سره کتلي مدني ټولنې استازي هلته وو له دوی سره مې تنانه دي کتلي دا مې ټول په یو یعنی په جمعي شکل مې له دوی سره کتلي چې دا اتهام پر رئیس جمهور باندې داسې پورې نیسي چې رئیس جمهور غواړي په انتخاباتو کې یو شکل د مدیریت دا مخ ته بوځي. زه فکر کوم رئیس جمهور دا معاون د چا دی تر اوسه دا معاون د چا دی اوس راځم هم د خبرې ته رئیس جمهور تر اوسه پورې کوم څه چې هغه هڅه کوي چې باید دغه انتخابات په هغه شکل باندې چې مثلا د اقل هغه مشروعیت پکې هغه شفافیت پکې هغه مخ ته بوځي هغه کارونه د دی ترسره کوي اما دا تنها مکلفیت د ده نه ده. رئیس جمهور په عنوان د رئیس د دریو قواوو او مشخصا په عنوان د رئیس د حکومت دی په دې باندې مکلف ده چې دغه پروسه په ښه شکل باندې مخ ته لاړه شي د لاسوهنو څخه مبرا وي دا پروسه په وخت زمان باندې مخ ته لاړ شي عملیات د دې پروسې د خپل معاون مخه ولې نشي نیولی. متاسفانه کوم جوړښتونه چې اوس په حکومت کې دي رئیس جمهور د دې ته نه اخلاقي شاید دا جرأت ولري او نه هم دغه جوړښتو په اساس باندې چې د حکومت منځته راغلی داسې اوس نشي کولی چې مثلا د خپل معاون مخه ونیسي او زه په دې باندې پوره ډاډه یم چې رئیس جمهور له دې ټولو کړنو څخه خبر ده. ورسره موافق دی که بیچاره دی؟ زه فکر کوم چې موافق ورسره نه ده اما دا چې دی نه غواړي په هغه شکل باندې دی ولیدل شي چې د پروسو کې مداخله کوي دا پروسه دی په بل شکل باندې غواړي مخ ته بوځي. اوس له معاون د رئیس جمهور سره قاضي القضات ماده شریک کړی ده چې دوی دواړه په ګټه دا تصمیم ونیسي اما متاسفانه دلته یو مشکل دلته دا ده چې حکومت په دې حد باندې په انتخابات کې مداخله کوي چې حتی رئیس د یو بلې قوې هم مجبوره ده چې د معاون د ولسمشر سره وکړي. درست مننم. رئیس صاحب دا د حوزوي ټاکنو خبره حکومت آیا خلکو سره فریب کوي؟ مثلا دا خبره خو د حکومت په صلاحیت کې وکړه چې کمیسیون ورته طرحه ورکړله خو باید په هغې معین وخت کې باید دې باره کې تصمیم نیول شوی وی هغې باره کې تصمیم په هغې وخت کې ونه نیول شو نو مطلب دا ده چې د حکومت اراده نه وه لیکن اوس ناصر صاحب وایي چې موږ ته ویل وو چې دا کار کوو حداقل غزني ته خو حتما کوو نو دغه فریب دی که څه خبره ده څه کوي د حکومت څه کول غواړي د انتخابات سره بیا هم هماغه د یووالي د حکومت فرمول ده چې په دې باندې خپل تاثیر یې پرېښی ده مخکې دغه نه چې د حوزوي ټاکنو یا ولایتونه په وړکۍ حوزو باندې جوړ شوله موضوع په قانون کې راسي په حکومت کې یو ځل د ټاکنیز حوزو په اړه باندې بحث شوی و هلته د تکرسي موضوع هم مطرح شوی و چې 239 چوکۍ په سطح د مملکت جوړ شي او هلته ولایت د حوزې په توګه پاتې شي هغه هم طرح شوی وه او دغه درېیمه مقوله چې بین البین موضوع وه چې نه تکرسي و نه ولایت خو ولایت په وړکۍ حوزو باندې ولې په حکومت کې له بعده مرغسې جوړ جاړی رانغی توافق ونه سو هغه دوی هغه نازک حالت د دې لامل سو چې ونه شو رئیس جمهور دوی سره وعده ولې کوي هغه شی چې نه کېږي او نشي کولای ولې وعده کوي خو زه تاسو ته راځم که نه ګورئ کله چې دوی جوړ رانغله هغه قانون کې کمیسیون ته محول کړ چې کمیسیون په دې پرېکړه وکړي په دوه ماده فرمان کې د قانون نه فرمان کې هلته ویل شوي چې کمیسیون خپل طرحه جوړ کړي د حوزو په اړه باندې بیا حکومت بیرته وسپاري یعنې یو ټکر حالت رامنځته کړي یوې خوا نه واک ورکړي او له بله خوا نه بیرته واک ترې اخلي کمیسیون سره له اوله کې چې کله چې حمزه صاحب رئیس موږ ته ویل چې دغه موضوع په ټکر کې ده له حکومت سره دغه موضوع خلاصه کړي یا 15 ماده چې واک لري حوزې جوړ کړي یا 2 ماده چې بیا سیاسي جنجال ټول د حکومت په غاړه چې هغه د تعلق فصل کړي او تاسو په سیاسي جنجال کې به ځان ماچوي خو کمیسیون دغه موضوع ته په وخت کې جدي پاملرنه نه کړله که دوی پاملرنه کړې دغه موضوع دالت نه راتله چې د دفتر په غزني کې وتړل شي نو با لغه په دوامدار توګه باندې دغه موضوع موږ تعقیب ولا له کمیسیون سره له حکومت سره دغه موضوع باید روښانه شي کاندید هم باید روښانه شي خلکو ته روښانه شي کمیسیون ته باید روښانه شي ټول ته باید دغه موضوع واضح چې حوزه سره رقم ده خو الته چې ول دغه حکومت کې دوه ډلې چې یو تکوسی طرفدارو او بل د ولایت طرفدارو چې حوزه پاتې شي هغه ډول دغه وضعیت نه خوشاله نسل دغه طرح د کمیسیون خوشاله نسل خو بیا هم سره ځان سره مخامخ نکړل په دغه موضوع کې
لکه په وزیر په کاملې باندې ځان سره مخامخ کوي خو په دې موضوع کې بیا ځان مخامخ نه کړل ځانونه غلي ونیول غیر پاتې کړل په دې معنا چې بل اخر راغله تر ورځ پورې چې قانون ویلي چې ساعتي او مخې د ټاکنو نیټه نه بعد د سیمه چارې اداره کمیسیون ته هغه د حوزو په اړه باندې رسمي او ورسنی معلومات ورکړي لغنم یو میسو وته یعنی هغه کار باید په تاسو د عمل تر سره شي وي ولې حوزه معلومه نه وي هغه کار متصرف نس بل اخر حکومت ویل چې اوس خو موږ د ټاکنو نیټه معلومه ده که حوزه جوړو د پالمه وکړه که حوزه جوړو د وخت نسی او وخت نیول بیا د ټاکنو په وخت کې چې دا نیټه د یعنی وخت تر شو او د هر څه شو یعنی نور دا ممکن شو رئیس جمهور د غزنی خلکو سره وعده کوي چې دا کار موږ کوو ولې کوي نو اوس دا موضوع په دې خاطر راغله چې لبد ماغه اوس 2 ورځې بعد تاسو زیدي کاندان لیکنه پیل کوي او د کاندان لیکنه چې پیلوي خو دلته خو حوزه نور ولایت حوزه پاتسله اوس که غزنی په 2 حوزو یا په 3 حوزو شل کې عام روخانه نه ده نو دغه چې بعد وخت کې دغه موضوع دی روخانه کړل چې کوم وعده خلک سره کوي هغه روخانه کړل صحیح اوس ونه کیږي کنه خو په دغه وخت کې چې دا خبره ناممکنه و رئیس جمهور خلکو سره وعده ولیکي فریب ورکي کولای شي لوي نه کړل خو موږ په موږ وخت کې سور ټینګار کړ چې باید دا موضوع روخانه شي قانوني حق ځان پیدا کړي ترڅو ټول دغه افهام نه وځي ولې ما ویل چې په حکومت کې هیڅ وخت دغه یوالي حکومت کې هیڅ کار خپل وخت تر سره کیږي نه صحیح مننه ناصر صاحب څه فکر کوي په غزنی کې میدان وردګو کې د انتخابات به وشي یو د ځین خو هغه دي چې امنیت پکې نشته دی غزنی کې امنیت نشته دی خو د امنیت په خوا کې دا قسم ده پکې چې غزنی خلکو حوزوي غوښتل او نشول ستاسو د غزنی خلکو چې دغه غوښتنه لرله چې باید حوزوي شي اوس خو واضح شو چې ونشول نو چې ونشول انتخابات ته ورځي څه تصمیم څه دی زواک سیب د حکومت او د خلکو ترمنځ یو اجتماعي قرارداد څخه اساسي قانون ده کچیرته حکومت اجتماعي قرارداد نقضي اساسي قانون نقضي خلک مکلفیت نه لري چې حکومت اوامر او احکام ومني هر اقل اساسي قانون پر اساس باندې اوس راځو د همدې موضوع ته خلکو خپل پریکړه کړې ده خلکو د خپل پریکړې لپاره مبنا او اسناد لري اساسي قانون او د ټاکنو قانون مشروعیت د خلکو غوښتنه لري او په مقابل کې نامشروع پریکړه ده مستبدانه پریکړه ده د بندو دروازو شاته سیاسي مصلحتونه دي خلک حد اقل د خپل حق لپاره د خپل بقا لپاره او د ولسواکۍ لپاره د دې جرأت کړی دي د دې پریکړې په مقابل کې ودرېږي او دا اقدام کړی دی مثال په توګه باندې د غزنی په ولایت کې همداوس د 15مه ورځ د کمیسیون دروازې تړل شوې دي او خلک اجازه نه ورکوي چې کمیسیون خلاص شي خلکو په سرحد سره ویل د غزنی خلکو په سرحد سره بار په غټو غونډې جوړې کړې په کابل کې ورته ویل په یو خل باندې موږ ټاکنې تحریمو او حتی منع کوو نور نه ورته پرېږدو ځکه د موږ په سام باندې باید نور هم رانسي یو موضوع دوم دا اوس د میدان وردګو کې مثلا په هلمند کې په دې ولایتو کې تحرک را شروع ده د خلکو په مابین کې امکان څه پراتلونکو یو دوه نو کې پراخ غونډې په کابل کې تاسو ونیسه پراخ اعتراضات ونیسه رئیس جمهور وروسته تاسو پوښتنه کړې ده چې تاسو وعده کړې و او اوس تصمیم د څه شو دا ولې زواک سي کله سي واقعیتونه دی باندې راوځي او کله چې دوی غواړي چې یو موضوع نظام وکړي بیا نو بدبختانه باید وایي چې د خلکو اواز دوی بېخي اعتنا نه کوي او بېخي د خلکو رسېدل دوی ته مشکل کېږي له هغه وروسته تقریبا موږ څو هفتې مسلسل په دې باندې کار کوو رئیس جمهور ته اواز ورسوو رئیس جمهور له نږدې ووینو د خلکو سره کښېني خو بدبختانه باید وایي چې تر اوسه پورې رئیس جمهور د هغه څه نه چې غواړي چې ځان وکړي د دې په علت باندې خلکو ته اصلا د لیدو کتو موقع او نه موقع ورکوي ځکه چې کوم دلیل خلکو ته نه لري او خلک مخامخ سره استدلال کوي دغه ته په دغه واقعیتو ته کتو سره د اوس خلک په دې باندې پېښ باید فشار وارد کړي نه عذر د حل لاره ده نه هم توقع د حل لاره ده او نه هم نه اخلاقی غوښتنه د حل لاره ده بلکې د حل لاره ده د خلک جسارت وکړي خلک همت وکړي او د غزنی کې انتخابات ونشي یا په هغه ولایتونو کې چې خلک د غوښتنه لري چې حوزوي شي هلته انتخابات ونشي داسې کېدای شي شریف صاحب چې بعض ولایتونو کې عمومي انتخابات وشي او په یو ولایت کې انتخابات ونشي بیا وروسته انتخابات کېدای شي قانون حکم څنګه دی دا خو پارلماني ټاکنې دي او طبیعتاً چې افغانستان ټول یو حوزه نه ده لکه ولسمشري ټاکنه غوندې کمیسیون د قانون حق ورکړی چې په ځینو حالاتو کې چې هلته پر مثال
طبيعي آفات وي ناامني وي یا بل موضوع دي کولای شي په حوزه کې ټاکنې یعنی قانون لحاظ د خبره څه مشکل نه لري ټاکنې ځنډول د ځنډول ده نو دغه توان تاسو خلکو کې ګوري ناصر صاحب دغه غورځنګ چې شروع دغه غوښتنه چې شروع کړې ده دغه توان دغه امکان شته چې حکومت دې ته مجبور کړي چې انتخابات تحریم شي یا انتخاباتو مخه ونیسي وسو بیا وروسته وشي دا توان خو عملاً تمثيل په حالت کې ده د کمیسیون دروازې تړل دي خلک اصلا رای ورکوونکو نوملیکنه نه ورته کوي تاسو کوی امر ارقام په غزنی کې د پښتون میشت ولسوالۍ حد اقل د 15 ولسوالۍ ارقام ګوري یا د مرکز په شمول باندې ټول ګوري 15 نفر ثبت نام نه کړي پاینال کې د کاندانو بایکاټ سره ده او دا فشار د تجدید په حالت کې ده یعنی پر راتلونکو 2-3 اونۍ کې به دا حالت تشدید حالت ورسي او تحریم موضوع تحریم په رسمیت سره اعلانوي تحریم نو ورسره بیا د منع کېدو موضوع شي ځکه د ظلم او د استبداد په وړاندې به د आवाज اوچتي یعنی خلکو همدا اوس تاسو د غزنی ټاکنې په هر شکل سره متعلق اصلا امکان لري چې ټاکنې تر سره شي نه خلک پرېږدي نه امکانات سره نه زمينه سره او باید هغه د حل لارې رئیس لکه رشید سپسی ولسي یا هم پاوزوي دفتن پاوزوي او کوچنی اوزو تقسیم شي او یا هم په تعویق ولوي تر څو پر سیاسي پریکړه پیوسي او هغه د خلکو حق د عدالانه سازتوب د اساسي قانون حکم هغه خلکو ته ورکړل شي همداس د تحرکات په وردګو کې شروع شوي دي همداس د تحرکات په هلمند په دی ولایتو کې هم د شروع کېدو په حالت کې دي یوازې خبره نه ده بلکې څو ولایت دي چې په جدي شکل دا خبره معلومدار خبره ده یو شی وایم سي موږ د غزنی خلکو سره مسلسل په تماس کې هم دوی اوس هم په یاد لري چې دغه استازي اوس دوی ولس نفر دوی په سهمیه باندې او په پارلمان کې د افغانیت او د ملي حاکمیت په ضد باندې راي ورکړي د افغانیت په ضد باندې راي ورکړي د فدرال غونډې پارلمان کې چې ارڅ وکړه دغه غي کار دی لیکن خبره ده چې خلکو ته باید خپل حق ورسیږي خلک باید د حق لري چې ځان کاندید کړي او خپل رائے ورکړي د دې خبره مخه ونیسو دغه حل لار یوازې دا چې حوزوي شي د انتخابات په دی ولایتونو کې او معلومدار ده یعنی د خلکو یعنی دا مثال سماته درکو هغه د خلکو دا سنجول د سکچیرته دوی ته عدالانه سزتوب ونه لري دوی به قطعا بیا هغه ضرر برداشت نه کوي لکه 15 واتو کلس په دی یعنی د انتخاباتو مخکې لا ډېر ستونزې پرتې دي چې انتخابات به دغه کمیسیون دغه ستونزو سره وکولای شي کنه دا به نو وخت ثابت کی مننه تاسو نه ډېر سلامت ګران لیدونکو تاسو نه هم باندې تر اوسه پورې موږ سره وي راتلونکي بحث پورې خدای سپارو الله مو مل